بسم الله الرحمن الرحیم. تختی نمبر 10 سکون یا جزم یا پښتو کې ورته مونږه غړندې وایو، د هغې باره کې ده. او په دې کې داسې 15 حروف یا 15 ټکي داسې راځي چې هغې باندې به مونږ په پښتو کې ورته اړقول وایو. هغه به مونږ څه کوو؟ اړقوو. او په عربی کې هغې ته قلقله وایي. یعنې کله چې هغه 15 ټکو باندې دا غړندې جزم سکون راشي نو هغه ټکي به اړقیږي او د هغې مجموعه د هغه ټکو چې کوم دا قطب جدین ده، یعنې قاف طا با جیم دال، دا هغه ټکي دي چې دا به په جزم په صورت کې هغه اړقیږي. که په قرآن مجید کې هر ځای کې چې دا راشي نو هغه به څه کېږي؟ دا به اړقیږي. او د هغې مثال به مونږ اوس درکو. او دغه رنګې د هغې له په دې قاعده کې رنګ چې کوم دی دا اودي ورکړی شوی دی. اودي رنګ دا هغې له ورکړی شوی دی چې ماشومان یا چې کوم نوي کسان دي چې هغه پې پوه شي. نو هغه ماشومانو نه سړی تپوس وکړي چې جزم څه ته وایي، نو هغه به جواب ورکوي چې هغه یو تاو کړی شوی شیز دی. تاو کړی شوی شیز دی لکه څنګه چې دا یو تاو کړی شوی دی، یعنې په دې با باندې چې کوم دا دغه ورکړی شوی دی دا یو تاو کړی شوی دی. تاو تاو یعنې ګول شوی غونته شیز دی. او حرف والا ټکی به چې کوم دی دا تقریبا 2 ځله ویلی کېږي. حمزه با زبر اب، حمزه با زبر اب. نو دغه رنګې دا د دې باره کې یو څو خبرې وي چې دا زموږ ستاسو په ذهن کې. نو هر لفظ به نه اړقیږي بلکې صرف قاف طا با جیم دال دې باندې چې کله سکون جزم راشي نو دا به اړقیږي. او اولنی ټکی چې هم دی دا د حروف قلقلې نه راوستی دی. حمزه با زبر اب، حمزه با زیر ایب، حمزه با پیش اوب، اب ایب اوب. حمزه تا زبر ات، حمزه تا زیر ات، حمزه تا پیش ات، ات ات ات. دا مې ونه ړقو، دا مې وړقو. اوس دې بل ته ګورئ دا هم نه ړقېږي، دا سا هم نه ړقېږي، خو زه ته حروف قلقله کوم. حمزه جیم زبر اج، حمزه جیم زیر ایج، حمزه جیم پیش اوج، اج ایج اوج. حمزه ح زبر اح، حمزه ح زیر اح، حمزه ح پیش اح، اح اح اح. مخکې چې کومې تختې مونږ وویلې نو په هغې کې جزم سکون دا نو راغلي، صرف حمزه زبر او، حمزه با زبر با او، دال الف دو زبر دن داسې، یا جیم الف مد زبر جا او حمزه زبر او جا داسې الفاظ راغلي. یعنې دا غړندې پکې مونږ ته نوي استعمال کړی، دا سکون او جزم یې پکې مونږ ته نوي استعمال کړی. حمزه دال زبر اد، دا بیا وړقېږي. حمزه دال زیر اید، حمزه دال پیش اود، اد اید اود. نو دا چې کوم دی نو دی حروف قلقله 15 ټکي دي. حمزه طا زبر اتقو، دا دلته کې راغلي لاندې په دې باندې صرف دا جزم کړی دی چې تاسو دې نشان نه دا ټکي تاسو وپېژنئ. دا به غټ هم ویلی کېږي او ړقېږي به هم. دا شین رنګ والا ځکه ورکړی شوی دی چې دا به په غټ اواز ویلی کېږي، په خولې به غونډه وایي پکې خوله. او دا غړندې دا سکون والا اودي ځکه کړی دی چې دا به ړقېږي. نو په دې کې 2 قاعدې دي په دې ځای کې. نو ځکه تاسو به وایئ چې دا ټکی خو دلته کې شین دی او دلته کې اودي دی. تاسو وایئ چې داسې دا به ټول اودي راځي، نو دلته کې اودي هم دی او دا شین هم دی. نو په دې کې 2 قاعدې دي. حمزه طا زبر اتقو هم په اواز پې اړه دی او هم چې کوم دی دا اړقېږي. حمزه طا زیر اتقو، حمزه طا فیش اتقو، اتقو اتقو اتقو. دغه رنګې حمزه قاف زبر اقو، دا به هم قاف په ډک اواز باندې وایو. نو ځکه ټکی شین دی. د شین باره کې مخکې مونږ اولنۍ سر کې هغه خبره کړې وه چې شین رنګ والا الفاظ به چې کوم دی دا په غټ اواز باندې ویلی کېږي. حمزه قاف زیر اقو ړقېږي به هم او په غټ اواز به هم ویلی کېږي. حمزه قاف پیش اوقو، اقو ایقو
اوق دا بوس نه ویل، دا به بالکل په نري آواز ویل کېږي. حمزه کاف زبر اک، حمزه کاف زیر اک، حمزه کاف پیش اوک، اک اک اوک. داسې دا لسمه تختې زمونږه د جزم باره کې وای، یعنی د سکون باره کې وای، یعنی د غوړندي باره کې چې مونږ تاسو وویله. الله دې د عمل کول توفیق راکړي او الله دې راته یاد کړي.